تاسو ټول ډېر زیات مشکور یم. ما د پته ده دا پروګرام مونږ 2-3 ورځې په نوټس باندې ایښی دی او دا ورځې داسې ورځې دي چې د کارونو ورځې دي، خو د هغې باوجود دا کم ګڼ تعداد کې چې ستاسو دلته کې زه تعداد وینم، ستاسو دا جوش او جذبه زه وینم، ستاسو دا مینه او اخلاص زه وینم، نو دا د دې شي ثبوت ورکوي چې د خلکو تمې د خلکو توقعات چې دی هغه د قومي وطن پاکۍ نه دي او تاسو ته مونږ تسلي راکوو چې مونږ به تاسو نه مایوسه کوو، ستاسو په توقعاتو باندې به پوره راځو او انشاءالله ستاسو مسایل به مونږ حل کوو. دا هغه وعدې به نه وي وروڼو چې الیکشن نه مخکې خو یې درته ویل چې لومړنی به په دې روډ باندې کار شروع کوو او بیا د الیکشن نه پسته چې د کلي مشران ورغلل نو وایي چې ښه تاسو د هغه ځای چې هلته ابادي نشته او د ګاڼو د ځای خلک دا هغه وعدې به نه وي. انشاءالله تاسو به ګورئ، تاسو سره به مونږ څه وکړو چې تاسو مطمئن نه یې ای پرې به مونږ په ارام نه کېږو. عزتمندو که مونږ وګورو نو 9 کاله د پی ټي آی زمونږ په صوبې کې حکومت پاتې شو، 4.5 کاله په ټول ملک باندې حکومت پاتې شو. مونږ خو زه مخالفین یو، مونږ خو به ورپسې خبرې کوو، خو که نن تاسو اخبار کې کتلي او نن نه یو ورځ دو مخکې تاسو کتلي پرویز خټک مو پسې بیان ورکړی دی او محمود خان مو پسې بیان ورکړی دی. دواړه هغه وزیر اعلیګان چې دوی په خپله دې صوبې کې لګولي وو، هغې دواړه چې ورپسې اوس خبرې کوي نو زه د تحریک انصاف د کارکنانو نه زه تپوس کومه چې زمونږ خو مونږ به د مخالفت دې او دغې د وجې نه به خبرې کوو، خو د دې د خبرو به څوک جواب ورکوي، بیا دې باندې سوچ وکړئ او په دې باندې تاسو دغه وکړئ. عزتمندو که مونږ وګورو نو ډېرې وعدې وشوې، د نوي پاکستان جوړولو خبره وشوه، د 2 پاکستان جوړولو خبره وشوه، د مدینې د ریاست بنیاد ایښودلو خبره وشوه، د 50 لکه کورونو جوړولو خبره وشوه، د 1 کروڑ نوکرو ورکولو خبره وشوه. نن ته وښیئ چې په کوم خبرې باندې عمل وشو. نه د مدینې ریاست جوړ شو، آیا د مدینې ریاست داسې ریاست دی چې د صحرا خلکو ته د روډ ضرورت دی او د هغوی کار پکې نه کېږي او دا ورته ویل کېږي چې یاره دلته کې ضرورت نشته؟ آیا د مدینې ریاست داسې ریاست دی چې 1 لک روپۍ ګریډ باندې نوکرۍ خرڅېږي او بیا وایي چې دا د مدینې ریاست مونږ ایښی دی او کرپشن خاتمه هم کړې ده؟ آیا دا د مدینې ریاست دی چې د خلکو مسایل نه حل کېږي، د خلکو مشکلاتو کې کمی نه راځي او بیا موږ وایو چې د مدینې ریاست په فیسبوک باندې خو هم جوړ کړو، په سوشل میډیا کې خو هم جوړ کړو، خو په عمل کې که وګورو دلته کې راشئ دې کلو کې تاسو کښېنئ او دوی کې دلته کې خلکو نه تپوس وکړئ نو تاسو ته پته ولګي چې په دې د تحریک انصاف په دور کې هېڅ هماغه شانتي ونه شو. عزتمندو مونږ تاسو سره کم از کم دا وعده کوو چې کومه خبره به سره کوو، کومه واده سره کوو، هغه به سرته رسوو. دا که تاسو وګورئ د دې صحرا د روډ په 2017 کې بطور اریګیشن منسټر باندې منظوري ورکړې وه، کار دوی لپاره ډېر اسان و، فنډ هم موجود و، سکیم هم موجود و. پکار دا وه
چې په هغې باندې لږ زور یې اچولی وي او کار یې شروع کړی وي، خو د دغې سلیکټډ ممبرانو چې دی دا توفیق نشو کېدی. انشاءالله دا تاسو سره وعده ده چې دا روډ به جوړېږي او دا به د قومي وطن پارټۍ د لاسه جوړېږي، ستاسو په مساعدت سره به جوړېږي او تاسو به ګورئ چې صحیح معنو کې ستاسو خدمت کېږي انشاءالله. وروڼو دا دې ځل چې کوم د بجلی بلونه راغلل، زما خیال دی چې د هغې نه هر یو کس ته تکلیف رسېدلی دی. اول به خلکو وایي چې د بجلی د تار د کرنټ نه بچ کېدل پکار دي، اوس د بجلی د بل د کرنټ نه بچ کېدل ضروري دی. دې ته خبر راغلی ده میاشت اخر چې راشي د بجلی بل چې راشي نو هر کس دې دغه معنی چې یاره دا به څنګه پوره کوم د کوم ځای نه به دا دغه کوم داسې ضرور و که نه. بیا دغه شرط دی دا تېر اوس کوم چې په پېټرولو او په ډیزلو په قیمت کې مې اضافه وشوه، ګراني داسې ځای ته ورسېده، چیني کوم ځای ته ورسېده، د غنمو ریټ کوم ځای ته ورسېد، دا نور څیزونه کوم ځای ته ورسېدل. هر یو کس په خپل ځای باندې متاثره دی او په دې سوچ کې دی چې دا وخت به څنګه تېرو. د دې وخت ټولو کې اهم مسله معیشت دی، د هغې نه هر یو کس متاثره دی. یو خواته چې وګورو نو وایي چې یاره پاکستان سره دا وسایل هم شته، دا وسایل هم شته، دلته معدنیات هم شته، دلته کې تیل هم شته، دلته کې بجلي هم شته. او بل خواته چې وګورو نو زمونږ خلک چې دی غریبانان هغوی ته د هغوی دا وس نه کېږي چې هغه څیزونو ته دغه شي، د هغې فایده زمونږ خلکو ته نه رسي. دا ولې؟ دا ځکه چې هغه قسمه حکمرانان موجود نه دي چې کوم د عوامو د مسایلو طرف ته توجه ورکړي. د افسرشاهۍ خو شاخرچیانې همغه شانتې روانې دي، په کروڑونو روپو ګاړو کې ګرځي، د لسو شلو کنالونو کورونو کې اوسي، همغه شانتې د هغوی دفتر او دغه روان دي. او بل خواته د هغې زور چا باندې دی؟ زمونږ په غریبانانو باندې دی، زمونږ په عوامو باندې دی. دا د عوامو د ټیکس پیسې دي چې په هغې باندې دوی ته تنخواګانې ملاوېږي، د عوامو د ټیکس پیسې دي چې په هغې باندې د دوی خرچې روانې دي. که صحیح خبر وکړه چې لوبې یې د قوم سره وکړې، لوبې یې وکړې، څو پورې چې د حکومت خرچې نه راکمې شوې، څو پورې چې د افسرشاهۍ دا کوم نظام چې دی د دوی چې دا کومې شاخرچیان دي دا ختمې شوي دي، او څو پورې چې دا احساس په دې افسرشاهۍ کې نه راغلی چې موږ د عوامو ملازمین یو، موږ دلته کې ناست د عوامو د خدمت لپاره یو، د عوامو د مسایلو حل کولو لپاره یو. هغې پورې دا ملک ټیک لارې باندې نشي روانې دی. انشاءالله قانون وطن پارټۍ تاسو سره دا وعده کوي چې موږ به دې طرف ته توجه ورکوو چې زموږ دور راغی نو د عوامو مرضي به وي، د غریبانانو مرضي به وي، دوی به چې څه وایي هغې باندې به عمل کېږي نو هله به دا نظام مخکې ټیک روان وي. دغه شانتې که وګورو نو ورځ تر ورځه دا کوم لاقانونیت چې دی په دې کې اضافه کېږي لګیا ده، دھماکې روزانه کېږي لګیا ده، د زمونږ پولیس وروڼه، زمونږ د فوج وروڼه روزانه په بنیاد باندې شهیدان کېږي لګیا ده، زمونږ عام خلک روزانه قربانۍ ورکوي لګیا ده. دغې طرف ته توجه ورکولو ضرورت. نن 6 ستمبر دی، د پاکستان یوم دفاع رسم دی منځي. موږ په دې موقع باندې د خپل د فوج او د لو انفورسینګ ایجنسیز چې کومې قربانۍ ورکړي هغې ته سلام هم پیش کوو
خو سره ته دا وایو چې دې وخت سره دا کم صورتحال چې جوړېږي لګیا دی هسې نه چې بیا دا اور ولګي او بیا دا دهشتګردۍ دا عمل بیا شروع شي دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی نن ورځ باندې پکار دی چې په اسلام آباد کې ناست خلک هم او په پېښور کې ناست خلک هم دې طرف ته توجه وکړي چې دا امن راشي چې هر یو کس محفوظ ځان وکړي تحفظ ورته میلاو شي هله به دا مسایل حل کېږي هله به معیشت به هم ټیټ کېږي نو دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی بیا دغې سره دا هم ډېره عجیبه خبره ده چې زمونږ صوبه ټوله کې ارزانه بجلي پیدا کوي د اوبو نه په 1 روپۍ او 2 روپۍ یونټ باندې بجلي پیدا کېږي مونږ له راکوي تاسو د 50 نه بره 50 روپۍ نه بره دا ولې چې مونږ 1 روپۍ 2 روپۍ باندې زمونږ صوبه پیدا کوي پکار چې زمونږ خلکو ته په هغې ریټ باندې ملو شي زمونږ خلکو ته دا ارزانه ملاوي پکار دي او دا ځکه چې داسې معاهدې بعضو حکمرانانو کړي دي چې د تیلو نه ګرانه بجلي پیدا کوي او دومره اضافي بجلي پیدا کوي چې اوس موږ استعمالولی نه شو او چې کوم نه استعمالو د هغې هم پیسې ورکوو لګیا دا داسې یو عجیبه نظام دي جوړ کړی دی موږ دا مطالبه کوو ستاسو په وساطت چې د دې ټولو معاهدو اثرینو جایزه اخیستل پکار دي دې کې کمیشن جوړېدل پکار دي او دا معاهدې ختمول پکار دي او عوامو ته په کم قیمت باندې بجلی فراهم کول پکار دي هله به موږ لپاره هم کینو دا سلسله چې څنګه تاسو روانه کړې ده په دې باندې دا قوم ترقي کولی شي نه دا غریبانان ترقي کولی شي دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی دغه شانتي ورونو بل ورځ مجیب خان دی او د دې چې کوم ملګري راغلي دي ما ته ستاسو ټولې مسایل بیان کړي دي د بجلی خبره راته کړې ده د روډ خبره راته کړې ده نور هم کوم چې دلته کې ضرورتونه دي د روزګار په زما خیال د هر کور ضرورت دی دې طرف ته به توجه ورکوو او انشاءالله قومي وطن پارټۍ سره داسې پروګرام شته چې مونږ دا مسایل حل کولی شو خو مونږ ته ستاسو ضرورت دی مونږ ته ستاسو د همت ضرورت دی چې ستاسو غریبانان ستاسو په شان د غریبانان او مخلصه خلک چې دا تاسو را سره انشاءالله دا مسایل به مونږ حل کوو او مونږ به تاسو سره د علاقې د ترقۍ لپاره دلته کې روزګار راوستل لپاره دلته کې بجلی دلته کې ګیس راوستل لپاره به مونږ تاسو سره یو ځای جدوجہد به کوو او انشاءالله دا به تاسو وینئ چې دا به کېږي زه اخره کې یو ځل بیا د مجیب خان د هغوی د ټولو ملګرو د هغوی د ټولو مشرانو ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لږ تنګ وخت کې موږ له دا موقع راکړه چې دلته کې تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو او انشاءالله چې الله وکړه ستاسو را سره یو ځای ستاسو همت را سره او را روان وخت کې کامیاب شو نو انشاءالله ستاسو دا ټول مسایل به موږ حل کوو انشاءالله ای پرې به په ارام نه کېږو څو پورې چې تاسو مطمئن نه یو څو پورې چې تاسو نه ویل چې بس زمونږ کارونه دلته پوره شو ای پرې به موږ په ارام نه کېږو انشاءالله دا تاسو سره دا ولي دا تعلق چې دی دا ورته رومروي او انشاءالله دا سیستم موږ مخکې بوځو ډېره مهرباني ډېره مننه